بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 73 نمبر درس دی. د اسم منصوب دویم نمبر سبق به ان شاء الله نن مونږ وایو. په اول نمبر کې اسم منصوب زده کړو چې اسم منصوب هر هغه اسم ته وایي چې د نسبت یعنی تعلق د پاره ور سره اخره کې یا مشدد ولګي، نو هغه اسم ته اسم منصوب وایي. ٹھیک شو جی. په دې درس کې د نسبت یعنی تعلق د پاره یو څو قاعدې لیکل کېږي. نو دا به اوس څلور پنځه قاعدې مونږ ته داسې ووایي، هغه به انشاءالله مونږ زده کوو چې یاره الف مقصوره څه ته وایي، الف ممدوده څه ته وایي. بیا به الف مقصوره نه چې کله مونږ دغه جوړو دا نسبت والا یا ورسره لګو نو څنګه به کېږي، د الف مقصوره سره به څه تبدیلي پکې راځي. نو انشاءالله هغه به نن په دې درس کې وایو. جی اول الف مقصوره څه ته وایي د هغې تعریف زده کوو. د کم اسم په آخره کې چې د یا د پاسه کړه زبر وي، د کم اسم په آخره کې چې د یا د پاسه کړه زبر وي هغه یا او کړه زبر ته الف مقصوره وایي. لکه عیسی، دا وګورئ چې عیسی د ګوره د عین یا سین او د دې نه پس د یا او کړه زبر دی پې، نو دې ته الف مقصوره وایي. یا ګوره چې موسی، ګوره موسی، نو ګوره دا میم واو سین او د یا د پاسه د کړه زبر دی موسی. دغه شانتې عظمه، عظمه ما وګوره دا عین ضا میم او څلورم ځای باندې دا یا ده او په دې دا کړه زبر دی عظمه. نو داسې اسم داسې ته دې ته د یا او کړه زبر ته الف مقصوره وایي، الف مقصوره. ٹھیک شو. دا یا او د کړه زبر ته الف مقصوره وایي، مقصوره، الف مقصوره. ٹھیک شو. نو داسې قسم اسمونه چې دي الف مقصوره مو پیژند، د کم اسم په آخره کې چې د یا د پاسه کړه زبر وي. وګورئ د یا د کړه زبر دی، د یا د پاسه کړه زبر وي هغه یا او کړه زبر ته، هغه یا او کړه زبر ته الف مقصوره وایي. لکه عیسی، موسی، عظمه، حبله، دقه شان دی. اوس د الف مقصوره قاعده چې دا الف مقصوره په آخره کې وي او بیا مونږ دغه لګو د دې سره یا مشدد د نسبت والا لګو نو څه تبدیلي به پکې راځي. نو هغه قاعده اول زده کوي د الف مقصوره قاعده. اول هم د الف مقصوره تعریف زده کو، اوس د الف مقصوره قاعده وایو. هر کله چې الف مقصوره د یوې کلمې په دریم یا څلورم ځای کې راشي، هر کله چې الف مقصوره د یو اسم یا د یوې کلمې په دریم یا څلورم ځای کې راشي، نو بیا د دې الف مقصوره نه واو جوړیږي. بیا د دې الف مقصوره نه واو جوړیږي، یعنی د الف مقصوره نه به واو جوړ شي. لکه عیسی دی، نو ګوره دا عین پکې یو حرف دی، دا یا پکې دویمه ده، دا سین پکې دریم دی او په څلورم ځای باندې دا یا او کړه زبر دی څلورم ځای باندې. نو دا یا به ختم شي او د دې یا په ځای باندې به دا یا او کړه زبر به ختم شي، د ده په ځای به واو ولګي او د واو نه مخکې د سین له به زبر ورکړي. نو عیسی دی، د ده سره چې یا مشدد یا نسبت والا یا لګي نو عیسویون بشي. او مولا دی، مولا د ده نه به مولویون شي. دغه میم یو حرف دی، دا واو دویم حرف دی، دا لام دریم حرف دی او په څلورم ځای باندې دا یا او کړه زبر دی، څلورم ځای باندې دا یا او کړه زبر دی. نو کله چې مونږ داسې اسم سره چې څلورم ځای باندې دا الف مقصوره راشي، نو دغه به چې کله مونږ د داسې اسم نه دغه جوړو اسم منصوب ورسره دغه اسم منصوب ته جوړو د نسبت والا یا ورسره لګو، نو دا یا او کړه زبر دا الف مقصوره دا به ختم شي، د ده په ځای باندې به یو واو ولګي، واو، او د دې واو نه مخکې حرف لام له به مونږ زبر ورکو. ٹھیک شو. نو مولویون شو. او که چرته د الف مقصوره نه د یو اسم پنځم ځای کې راشي، نو بیا به د الف مقصوره مکمل ختم شي. لکه مصطفی دی، نو ګورئ دا میم پکې یو حرف دی، دا صاد پکې دویم دی، دا طوا پکې دریم دی، دا فا پکې څلورم ده او په پنځم ځای باندې دا یا او کړه زبر یعنی الف مقصوره رااله، دا پنځم ځای شو. نو اوس چې کله د سره مونږ یا نسبتي لګو نو دا پنځم ځای والا دا چې کومه الف مقصوره ده دا به مکمل ختم شي او بس یا مشدد به د فا سره ولګي. نو مصطفیون، مصطفانه مصطفیون شو.
ٹھیک شو دا اصل کې داسې وې د مصطفی چې دی کنه د دنم دا یا مکمل ختم کړه الف مقصوره او صرف یا مشدد مور سره لګاو مصطفی شو ٹھیک شو دا دویمه قاعده شو اوس الف ممدوده تعریف زکو یو الف مقصوره ده چې د یا د پاسه کړه زبري د یو اسم په اخره کې نو هغه الف مقصوره وای او الف ممدوده ستوي د یو اسم په اخره کې چې الف او ورپسې حمزه دا دوه یو ځای راشي دي ته الف ممدوده وای د کم اسم په اخره کې الف او حمزه یو ځای راشي د کم اسم په اخره کې چې الف او حمزه یو ځای راشي دغه الف او حمزه ته الف ممدوده وای لکه ګورئ سماء کې وګورئ سماء دا د سماء پر اخره کې دا الف ته او ورسره دا حمزه دی الف او حمزه یو ځای رالل د دې وجه نه دی اسم ته الف ممدوده وای او دا بيضاء او د بيضاء د بيضاء په اخره کې الف او حمزه یو ځای رالل دي ته الف ممدوده وای ٹھیک شو دا الف او حمزه چې یو ځای راشي دلته سماء کې دا الف او دا حمزه یو ځای رااله نو دی ته الف ممدوده وای اوس د الف ممدوده تعریف خو مزده کو چې د کم اسم په اخره کې الف او حمزه راشي یو ځای راشي اول الف راشي ورپسې د الف پسې حمزه موجود وي نو بیا به دغه اسم ته الف ممدوده وایي د الف ممدوده قاعده الف ممدوده سره چې د نسبت د پاره یا ولګي الف ممدوده سره چې د نسبت د پاره یا ولګي نو بیا به د الف ممدوده دا دویم الف یعنی حمزه دا چې کوم اخري حمزه دی حمزه نه به واو جوړ شي لکه سماء دی سماء کې دا دویم اول دا الف دی او دویم دا حمزه دی نو د دې دویم حمزه نه به واو جوړ کی دا دویم حمزه دی دا د واو جوړ کو ٹھیک شو سماء دی د سره چې کله مونږ یا مشدد لګو نو دا به څو کی دا حمزه نه دی دا حمزه دا به ختم کی د په ځای به واو راشي دا به څه شي سماویون دا قشان دا بيضاء دی نو بيضاء سره چې کله مونږه بيضاء دی د سره چې کله مونږه یا مشدد لګو نو دنه به جوړ شي دا حمزه به ختم شي ٹھیک شو او د په ځای به واو راشي بيضاویون بشي ٹھیک شو دا قشان دا حمراء دی حمراء دا به حمراء چې دی دا د سره چې کله مونږه یا مشدد لګو نو دا به څه جوړ شي حمرا او دا حمزه چې دی دنه به دا به ختم شي حمراویون دنه به واو جوړ شي او داسې به جوړ شي ٹھیک شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس په دې درس کې د نسبت یعنی د تعلق د پاره یو څو قاعدې لیکل کېږي اوله قاعده سره الف مقصوره د دې الف مقصوره اول تعریف زده کو چې الف مقصوره هغه اسم ته وایي چې د هغه اخره کې یا وي او د هغه یا د پاسه کړه زبر وي هغه یا او کړه زبر ته الف مقصوره وایي بیا د الف مقصوره قاعده درته بیانوي چې د الف مقصوره کې چې کله په دریم یا څلورم ځای باندې دا الف مقصوره راشي نو دغه الف مقصوره نه به دا یا او کړه زبر دا به ختم کړي د ده په ځای باندې به واو ولګي نو عیسویون بشي ټیک شوه عیسانا عیسویون موسانا موسویون عزمانا عزمویون او الف ممدوده څه ته وایي د کم اسم په اخره کې چې الف او حمزه یو ځای راغلي نو دغه اسم دغه ته الف ممدوده وایي د الف او حمزه ته الف ممدوده وایي او دغه الف او حمزه دې ته الف ممدوده وایي لکه سماء بيضاء اوس د الف ممدوده قاعده سره الف ممدوده سره چې د نسبت یا کله لګیږي نو بیا به د الف ممدوده دا دویم حمزه دویم الف حمزه ته الف ویری نو دویم حمزه چې دی د دنه به واو جوړ شي لکه سماء دی نو د سره چې کله یا نسبتي لګو د حمزه چې دی د اخري حمزه دنه به واو جوړ کې سماویون او بيضاء دی د دې حمزه نه به واو جوړ کې او یا مشدد به ورسولو لګي بيضاویون ٹھیک شو حمراء دی د اخري حمزه چې دی دنه به واو جوړ کې او یا مشدد به ورسره لګي حمراویون نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام